على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپږ اتیایم نمبر حدیث شریف دے 1686 نمبر. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت دا حدیث زمونږ استاسو ټولو مومنانو مور بی بی ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها نے روایت کی. مور بی بی لدی اللہ پاک بہترین بدلی ورکی، اللہ پاک دې راضی شي، اللہ پاک دې د خپل ځان ناراضی کی، اللہ پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرف نه بهترین بدلی ورکی. ایو مختصر واقعہ بیانی. قالت وعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام، وعدو کا د پیغمبر علیہ السلام سرا جبرائیل علیہ السلام فی ساعت د یو ساعت ان یاتیه چې دغه ساعت کې با جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام لرازی. فجاءت تلك الساعة اغه ټیم اغه غړی راغله ولم یاتیه او جبرائیل علیہ السلام رانل. جبرائیل علیہ السلام وعده کړی و د نبی علیہ السلام سره چې په دې فلانه غړی کې په دې فلانی ټیم بدرله راځم، چې هغه ټیم رالو هغه ټیم او غړی خو راغله او جبرائیل علیہ السلام پکې رانل. قالت مور بی بی فرمائی وکان بیده عصا پیغمبر علیہ السلام په لاس مبارک کی یو امسا وا، یو چوکا وا. فطرحها من یده نو هغه امسا هغه چوکې د لاس نو غورځوله. وهو یقول او دا خبره ارشاد فرمایله دا الفاظ مبارکه په زبان مبارک باندې ما یخلف الله وعده ولا رسوله، چې الله پاک د خپل وعده خلاف نه کوي او دا الله رسولان او دا الله پاک سوال جواب راوړونکي دي خو چېرې وعده خلافي نه کوي چې دا څه پیښه شوې ده. او اوس ورته پته شته نه د غیب علم صرف چا سره دی؟ صرف الله پاک سره دی. ثم التفت چې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر واچولو فاذا جرو کلب تحت سریره، ناګهانه سګوري چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کټ مبارک د لاندې یو د توتو بچی د کوتریو د سپي وړوکی بچیو. فقال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو پوه شو چې دا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خو د دې د وجې نه دی راغلی. نو پوښتنه د کور د خلکو نو که متا دخل هذا الكلب، دا توتو دا سپی کله دننه راغلی دی. د کور خلک ورته وی فقلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها عرض کوي والله ما دريت به، خدای قسم ما ته خواړو د پته نه و، ځکه هغوی خو په مسله پوهېدل که نه پوهېږو خو مونږ او تاسو ته ډېرې خبرې جوړې دي اوس دور کې، یا نه پوهېږو او یا پوهېږو ځان مړوند کون کړي او هغوی خو چې په کومه خبره پوهېدل په هغې فوري عمل و. اوس چې پته نه یو راشي پر کوټ د سپي بچی یا پیشو یا بل څه شی او د کور بني ادم ته پته نه یو ځای کې ځان پټ کړي نو هغه بېله خبره وي والله ما ته خو د دې پته نه و. فامر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړو چې شابه دا د کور نه وباسئ پرې فاخرج ویستلی شو. خو چې څنګه هغه سپی ویستلی شو که نه فجاءه جبرائیل علیه السلام، دغه دی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړل. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور نبوت 23 کاله و. حضرت جبرائیل علیہ السلام په دې 23 کالو کې زموږ پیغمبر له څو ځل تشریف راوړی دی؟ 14 ځل. او هره پیره کومه مسله ورته کړې ده؟ رشتہ داری پاله، مسواک کوه، د ګاونډي خیال ساته. درې واړو کې څنګه یم؟ نو چې جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړو که نه فقال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه پوښتنه وکړه وعدتنی ما سره دې وعده کړې وه فجلست لك ومستا په انتظار کې ناست وم. دا څوک چا سره وعده وکړي که نه او د راتلو وعده وکړي نو دا انتظار ډېر بد شیز دی. بیا هم د هغه په انتظار کې ناست ګوري دروازې ته ولم تاتنی ته رانلې نو ما سره ډېر تشویش پیدا شو. فقال جبرائیل علیہ السلام ورته عرض کوي هم په هغه خپل ټایم راغلی وم خو بار منعني الكلب الذي كان في بيتك، ما ته رکاوټ جوړ شو هغه سپی چې کوم ستاسو په دې کور کې و. انا لا ندخل بیتا، موږ ملائکان چې یو که نه فرښتې
مونږ داسې ځای ته داسې کور ته نه داخلیږو فيه کلب ولا صورت چې په هغې کې سپی وي یا پکې تصویر وي. د حدیث شریف کې دا شانته دین اولاد له حدیثونو کې همدا خبره روانه ده کنه چې کم کور کې سپی وي او که په کم کې فټو وي فټوان پکې وي هغې ته د رحمت ملایکې نه راځي. او ظاهره خبره ده چې کم ځای ته د رحمت ملایکې نه ځي نو هلته به د چا ډېرې اچولې شوي شیطانان. نو د برکت چې کوم مخلوق دی د خیر او د برکت او د رحمتونو چې هغه ملایکې دي هغې ته هم د خپله لاسه دروازې بندې کړي. سپي مو ساتل فټوانه مو ساتل کورونو کې ایښي دي او شیطانانو لمزینه ورکړه په کورونو کې. نو شیطان سره خو بې برکتي ده زحمت دی. نو بیا ګیلې کوي ته مونږ له کتاب وګوره چې دا زمونږ مخې ولې بندې دي. او بیا صرف دا هم نه ده چې ملایکې هغه ځای ته نه دي چې هغې کې سپی وي یا ورکې فټواني. نور هم ډېر شیزونه داسې دي چې د هغې د وجې نه ملایکې نه راځي. لکه یو چې سرتور سر زنانه په کم ځای کې وي په کم کور کې وي په کم مکان کې وي سرتور سر زنانه هلته هم ملایکې نه ځي. او هغه خو بیا ول نور هم د اواز کمول پکار دی هغه مسله کو خیر دی وایي چې د ښځې اواز تیز وي او بهر کوڅو کې اورېدلی کېږي دا ګناه خبره ده لویه ګناه ده ګنهګاري او رحمت پرې نه نازلېږي. چې سرتور سر زنانه که نه هلته هم د رحمت ملایکې نه ځي. دا خبره تمام آسماني کتابونو کې وه چې سرتور سر زنانه کم مکان کم کور کې موجوده وي ملایکې نه ځي. نو دا تورات او انجیل حضرت خدیجه رضی الله عنها زموږ او ستاسو لومبنۍ مور بیبي ام المؤمنین د نبی علیه صلات وسلام بیبي تاسو ته خو پته ده تاریخ معلومه دی درته نبی علیه السلام لومبنۍ بیبي ده که نه د څو کالو عمر یې و چې د نبی علیه السلام سره یې نکاح شوې وه 40 کاله او د نبی علیه السلام عمر څومره و 25 کاله. دا مخکې نه یو خاوند سره نکاح شوی وه هغې نه کونډه شوی وه بیا بل خاوند د هغې نه هم کونډه شوی وه په دا درېیمه نکاح وه د جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره. او دې تورات او انجیل ویلو دا واقعه ته صرف دې لپاره ویم او دا یو څه نیغ په نیغه زنانو ته ووایئ چې سرتور سر زنانه کور کې موجود وي بیا د رحمت ملایکې نه راځي. نو په تورات انجیل یې ویلی او دی د دې عالمه وه. نو نبی علیه السلام چې غار حرا نه تشریف کور ته راوړو نو ټوله قصه ورته تېره کړه د جبرائیل علیه السلام د لیدو قصه ورته تېره کړه. نو بیا نبی علیه السلام ته وویل چې کله دا جبرائیل علیه السلام بیا راشي که نه نو دغه ټایم کې ما ته لږ ووایي جي دې یو تجربه کوله یو ټیسټ یې کولو پریکټیکل یې کولو تیوري په تورات انجیل کې ویلي وو چې د هغې پریکټیکل کولو. چې کله جبرائیل علیه السلام رالو نو حضرت خدیجه رضی الله عنها ته وفرمایل چې دا اوس هغه جبرائیل علیه السلام بیا رالو وي ښه وایي تاسو یې وینئ یا هغوی ګورئ ورته. حضرت خدیجه رضی الله عنها د سر نه لوپټه ښکته کړه لکه سر یې سرتور کو داسې به ووایي وایي اوس یې وینئ وینا اوس نه ښکاري بیا یې سر پټ کو اوس ښکاري یا اوس ښکاري وایي بلکل دا ملایکه ځکه آسماني کتابونو کې دا دي چې کوم ځای کې سرتور سر زنانه یي هلته ملایکې نه راځي. نو صرف تصویر نه دی او سپی تصویر او دغه شان سرتور سر زنانه دغه شان چې په کور کې د لوی کس او دسماتې وي که د ماشوم او دسماتې وي د مریض وي که د روغ انساني او دسماتې هم دا شانتې کولو پروتي وړوکې او دسماتې وي که لوی او دسماتې وي نو هغه کور ته ملایکې نه ځي. اوس خو خیر داسې کورونه نه دي الله پاک په غریبانانو مسلمانانو هم دا فضل کړی دی چې هم په کور کې باترومونه دي او اټیچ باترومونه دي او کومې نخرې ورکې شروع دي ټیلونه دي ورکې او کیسې دي او د ګند په ځای باندې نه ښکاري بلکې د هغه باتروم نه هم بهر کېږي په پیپونو باندې بل ځای کې ولا ګټر جوړ کړی هغې ته ځي پټي. خو بیا هم مسله ده یاد ساتئ انسان د حالات راځي دا واړه ماشومان دا خو په دې نه که نه یا مریض وي یا معذور وي نو یاد ساتئ بلکې باتروم نه وي باتروم کې هم چې په کماوډ کې بېادبي دي معافي صفا خبرې دي دا خو په کماوډ کې مخکې کس حاجت پوره کړی دی خو په واړو لوټه دوه لوټې اوبې پرې نه دي اړولي همدا شانتې هغه پاخانه هغه لوی متیاز او وړي متیاز ښکاري نو دا چې کوم کس ورننوتو د ده دپاره آداب دا دي چې دی به ځان ته پهله دا ځای پوره صفا کړي برش ورکې پروت دي د هغه ځای لپاره خپل تیزاب دي خپل څیزونه دي دا به صفا کړي هغې نه بعد به خپل ضرورت پوره کوي او که دی چې کله بیا واپس راوځي بیا به هم صفا کوي چې نه دا کولو په دغه کموډ کې پراتي بیا هم د رحمت ملایکې نه داخلي او کوشش دا پکار دی چې د باتروم دروازه هم بند دی چې کله پکې څوک وکني چې نه پکې د بار نه بندول پکار دي چې بیا د ننه نه بندول پکار دي. خو بهرحال درېیم څیز دا شو چې کله اودسمات یې کولو پروتي که نه نو بیا هم د رحمت ملایکې دغه کور ته نه ننوځي. دغه شان دا د ټنګ ټکور څیزونه نه دي سازونه د ټنګ ټکور څیزونه دوپړی ده که باجه ده که رباب دی که منګی دی د غږولو دپاره او که ګونګروګان دي که شپېلی دي
یا دا اوس چې کوم آلات راوتی دي دا څه ورته سپیکرې میکرې هغه غټې د سندرو دپاره چي او ډیګونه ټیپونه لګېدلي وي دا ټیپ او ډیګ او موبایل دا چې لګېدلی د رحمت ملایکه نه راځي او دا دوپړی باید چې اسم پرته وي بیا د رحمت ملایکې نه راځي. دغه شان چې یو کس دی او هغه ته د غسل حاجت پېښ شوی دی جنابت کې دی احتلام ورته شوی دی یا د بیبي سره ملو شوی دی یا یو زنانه ده او هغه د حیض نه پاکه شوې ده یا د ماشوم د بیمارۍ نه پاکه شوې ده غسل پې فرض شوی دی او غسل نه کوي او د مونځ ټیم هم پې رالو د مونځ ټیم هم پې تېر شو او د همدغه شان پلیتۍ کې ګرځي دغه د پلیتۍ والا کور ته هم د رحمت ملایکې نه داخلي. الله پاک د زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. او سپی نه سپی چې بې ضرورته چا ساتلی شوقیه وایي چې چا ساتلی نو یو خو دا خبره شوه د رحمت ملایکې نه ځي که نه او دویم دا دی چې چا شوقیه سپی ساتلی د ده د عملنامې نه روزانه یو قیرات ثواب کمیږي. چې چا شوقیه سپی ساتلی نو د ده د عملنامې نه روزانه څومره ثواب کمیږي یو قیرات. او قیرات څومره دی خبرې مدینه طیبه کې د ټولو نه لوی او غټ غر چې دی هغه احد غر دی د احد د غر عمره اجر او ثواب د ده د عملنامې نه روزانه کمیږي. الله پاک د زموږ او ستاسو په حال رحم وکړي. د مانځه سبق دعای قنوت ولک نصلي دا ټکی میلو خو تاسو ما ته نه اورئ بیا مصروفه یې ډېر ولک نصلي خاص ستا دپاره موږ مونځ کوو ونسجد او خاص تا ته سجده لګوو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه